من یشفع شفاعتا نو دې کې د سفارش بیان دی چې څوک خپل سفارش وکي خ سفارش وکي نو د تب خبدل الله ورکی د دې ثواب بہت ملاوي او چې څوک بد سفارش وکي بد شفاعت وکي نو د تب داغي بد بدله ملاويږي نه ګناه به ورته ملاوي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې الدال علی الخير كفاعله پنیکه باندې دلالت کوونکی د سدي لکه دې چې بخپل ادا کارو کی تا شاته د خیر یو کار او خود هغه وکړو نو دا د سدي چې لکه تا د خیر کار بخپل باندې یو کس ته وی مونږ او کستا په وینا باندې مونږ وکړو نو دا د سدي لکه تا ستا په عمل نامه کې الله پاک د قبول مونږ ثواب لیکي نو کوته بخپل باندې وکي داغه پته لګی نه چې قبليږي کنه قبليږي او تا یو کس د مونږ او یو غستا په وینا باندې مونږ وکړو دا غمونز کو قبول شو کو قبول نشو خو ستا مونز ستا په عمل نامه کې الله پاک د صحیح او د قبول شوی مونږ ثواب کړي حدیث مبارک کې راځي الدال علی الخير كفاعله نو کو چا د یو خکار بنیاد کې خودو نو اسمره ثوابونه چې هغه کار باندې خلکو ته ملاوي کې دوره بده ته یوازې ملاوي او کو چا د یو غلط چیز بنیاد کې خودو نو سمره ګناه چې د یو کس ته چا چې اخدي او د دې د وجه نه سمره خلک ګناونه کینو د غټول توا جدا جدا ګناه ملاويږي ته به دا ټول ګناه برابر دي یوازې ګناه ملاويږي دې وجه حدیث مبارک کې راځي چې چا په قتل کې یو کلمه استعمال کړل دی وجه دا پلان کې قتل کا بس یہ قتل وسره اومونه وي خو چې دا پلان کې او مطلب دا چې دا سړی قتل کا او د په وینا باندې د په اشاره باندې دی بل کس قتل یا د قاتل سره په څه قسمه مدد وکړو دا مقتول ورته وخودو هر قسم مدد چې د قاتل سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا کس په ورځ د قیامت په دې حال کې راوستل شي چې د په تندي باندې به لیکلي وي چې دا د الله د رحمت نه محروم او څومره ګناه چې د قاتل وګټله دومره ګناه د اشاره کوونکی وګټل چې دا ورته اشاره کړې ده چې دا پلان کې ملک نو څومره ګناه چې دوه وګټله نو دومره د قاتل وګټله دومره ګناه چې کوم دې کس وګټل نو دې آیات مبارک کې الله پاک فرمایي چې چا خپل سفارش وکړو د ته خپل بدلوي او چا چې بد سفارش وکړو دې کس ته پاره او بد بدلوي خو سفارش دا دی چې یو کس بی ګناه جیل کې دی او د دوه سره سي او د سفارش وکړو چې دا کس بی ګناه د سره گزاره وکړه نو د دې بدله به الله دې کس ته ورکړي او موږ دا سفارش څنګه ګو زمونږه سفارش د سوي چې هغه د ګناه وي یا په پیسو باندې وي نو د ګناه سفارش د دې بدله به الله پاک چې کم دی د ګناه درکړي تا ته الله د دې سزا درکړي یا تا په سفارش باندې پیسې واغست مثال نن سبا خود شي سفارشونه دي چې منه ایم پی ال ورشي یا چې کم دی وزیر اعلی ورشي زما د نوکریو کا نو دې د نوکرۍ حقدار نه وي او هغه ټلیفون کې دا کار زما وک نو دې د نوکرۍ حقدار نه دی او دله چې کوم دی حق ورکو حقدار له حق ورنکو دې د نوکرۍ حقدار نه دی او دله ایمنه امپی ټلیفون وکړو او سفارش ولا وکړو دا د ګناه سفارش هو یو سړی حقدار دی یو سړی د نوکرۍ حقدار دی او دې د غفیل چې کوم دی د دې ماهر دی په دې باندې پوها دی او دې د نوکرۍ حقدار دی او د نوکری نه ملایږي ګدل یو ایمنه امپی د الله درزا د پر سفارش وکړو نو د صحیح سفارش وکړو د تبع دې چې کوم دی پورا بدله الله پاک ورګي د ثواب نو یو سفارش دی یو بد سفارش یو زمونږ تانو کې دا ګور ضمانت د سفارش نه دی لږ موږ د ملزم ضمانت جدا سیز دی سفارش جدا سیز دی سفارش دا چې تور ته و چې په دې سزا کې د لپاره کمی وکړه نو کو یو سړی مجرم دی یو ګناه کړی دا او تا په دې کې د لپاره د کمی د سزا د دې سفارش ته وکړو نو په دې باندې ته ګناګار ځکه نبی عليه الصلاه والسلام لږ دي صحابه مشوره وکړه د بنو محزوم قبيله یو خزي غلا کړي وغلا او چې غلا باغې باندې ثابت شي و نو چې کوم سړي غلا وکړه په دې غلا باندې مخصوص مقدار د چې دا غیره سیوا یا هغه مخصوص مقدار غلا په دې باندې ثابت شوله نو د دې لاس په بیا کټ کیږي نو باغې باندې غلا ثابت شي و نو خلکو اسامه بن زید رضی الله عنه د سفارش لپاره منتخب کو چې د نبی عليه السلام د سفارش کوي چې د مخزوم بنو مخزوم قبيله د دې خزي لاس ته کټ کړي نه کټ نشي او دا قریش دا فیصله وکړه چې لړ بشو نبی عليه السلام ته سفارش کو
چې د دې ښځې د لاس نه کټ کېږي. نو اسامه بن زید رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته سفارش شو. نبی علیه السلام ډیر په غوسه کې پاسید خپه شو. وی فرمایل مخکنی قومونه په دې باندې خلاق شوي دي چې یو غټ سړي به کار وکړو، سرمایه‌دار سړي به یو ګناه وکړله، نو خلکو به سفارش وکړو، سفارش به منظور شو، هغه ته به سزا ورنه کړله. چې یو غریب سړي به ګناه وکړله، یو جرم به وکړو، نو هغه ته به سزا ورکول کېده. نبی علیه السلام فرمایل وی دا خو د بانو مخزوم قبیلې یوې ښځې غلا کړې ده او په دې باندې چې کوم دی حد به جاري کېږي خامخا. خو وی که د دغې ښځې په ځای باندې زما لور فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم هغې العیاذ بالله غلا کړې نو ما به د هغې لاس هم کړ. وی د الله په حدودو کې چې کوم حدود الله پاک مقرر کړي دي نو په دې کې یو سړی سفارش کوي، وی دا د الله سره مقابله کوي، دا د الله پاک جل جلاله سره کوم دی مقابله کوي. لہذا داسې سفارش کول چې هغه د ثواب سفارش وي، په هغې باندې انسان ته ثواب میلاویږي. یو د ګناه سفارش دی، په هغې باندې انسان ته ګناه میلاویږي. نو که د ثواب سفارش وي نو په هغې باندې الله پاک جل جلاله ثواب ورکوي. لہذا یو داسې سفارش وي، زموږ سفارش چې دی موږ سفارش کوو خو خامخا په هغه سړي باندې من کو ته مرې او کو ته شوې خو دا کار به زما کوي، نو دا سفارش نه دی، دا غلط دی. دا ته یو آزاد سړی خپل غلام جوړه. د حضرت عائشه رضی الله عنها وینځوا بریره رضی الله عنها او هغه د مغیث رضی الله عنه سره نکاح کړو. نو مسله دا ده چې کوم وینځوي او دا چا سره نکاح وکي په حالت ته وینځتوب کې، دا وینځه د چا سره نکاح وکړه او بیا کله دا خپل مالک آزاد کړله، نو دی وینځي د بیا دا اختیار حاصل لې چې دا ډومبه خاون کم چې دا وینځو په کم حالت کې د چا سره نکاح کړو، نو کو دا د ډومبه خاون سره په نکاح کې پاتې کېږي ټیکتا، او کو دا خپل نکاح ماتول غواړي ټیکتا. په حالت ته وینځه کې وینځه دا چا وینځه دا او دا وینځه چې سره نکاح وکړي د مالک په اجازه سره، بیا دا وینځه مالک آزاد کی، نو دې چې په حالت ته وینځتوب کې چې سره نکاح کړي دي اوس خدا آزاد شو، نو دا چې څنګه آزاد شو دي ته اوس دا حق حاصل دی. خدا د خپل نکاح برقرار ساتي ټیکتا، خدا د خپل نکاح برقرار نه ساتي د خپل خاون نه خپل ځان آزادول غواړي ټیکتا، دواړه د اختیار شته. نو بریره رضی الله عنها د عائشه رضی الله عنها وینځوا او د مغیث رضی الله عنه سره نکاح کړو. نو چې کله حضرت عائشه رضی الله عنها د خپل وینځه آزاد کړه بریره رضی الله عنها، نبی علیہ السلام ته فرمایل تا ته اوس دواړه حقونه حاصل دي. کوته د مغیث رضی الله عنه سره په نکاح کې پاتې کېږي ته حق حاصل دي، کوته د خپل ځان آزادول غواړي ته حق حاصل دي. حضرت بریری رضی الله عنها او فرمایل چې د الله پیغمبر سره مغیث رضی الله عنه سره په نکاح کې نه پاتې کېږم، زبر ځکه نکاح کول غواړم. چې دا خبره مغیث رضی الله عنه اوریدل نو هغه جړل او سره ډېر محبت او ډېر به جړل او اخره کې راغی نبی علیه السلام دوی د الله پیغمبر زما د ښځې د زما دپاره سفارش وو. نو نبی علیه السلام لاړو او بریری رضی الله عنه ته وی چې ته څه کار وکړه د دې مغیث سره په نکاح کې پاتې شه. نو بریری رضی الله عنه ته عرض وکړ چې د الله پیغمبر ستاسو حکم دی، او چې ستاسو حکم وي نو سر په سترګو زما قبول دی، بالکل به سره پاتې شم، او کنه ته سفارش کول غواړي زه دا سفارش نه منظور. نبی علیہ السلام ته فرمایل زه سفارش کول غواړم حکم نکوم. نو بریری رضی الله عنه هغه حکم هغه سفارش ته نبی علیہ السلام قبول نکو. وې دینه دا خبره ثابته شوله او نبی علیہ السلام په دې باندې د خفګان اظهار ومنو، بس ټیک ته په خپل حال باندې پرې څنګه جوړ غواړي غشن دی وکړه زما سفارش ما ته وکړو، اوس تا خپل خو خاطر کو پاتې کېږي نه پاتې کېږي. وې دین دا خبره ثابته شوه او ته چې سفارش کینو په هغه باندې با خامخا د سفارش لازمه نه، بس سفارش وکړه او ستا سفارش منظور کو ته الله ثواب درکو، او ستا سفارش منظور نه کو الله ته ثواب درکو. نبی علیہ السلام بریره رضی الله عنها مجبور نه کړه دکشن امینه بیا به دا ما تخت مجبور کړي چې خامخا زما دا کار کو جایز ته بنا جایز دي دا کار وک. نو سفارش منظورول ستا کار نه دي، ستا کار سفارش کول دي، او چې ته چاته سفارش کړي دا خو خاطر کو منظوري او کو نه منظوري خو ته الله درزه او بیا په سفارش باندې پیسې اغستل. کو ته یو سړي له سفارش کړي جایز سفارش کړي د دې کس حق ته ته سفارش کړي خدای غنه پیسې الیندار رشوت یا دې پیسې نه له خود خپل پټي او د کور کار پې کوي، نو دا هم چې کوم دی رشوت نه، خالص ته الله درزه د بارو سفارش وکړه او چې ته سفارش وکړي نو الله پاک جل جلاله به تا ته کوم دی ثواب درکړي. او حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی د الله پاک جل جلاله د خپل بنده مدد پرمای تر هغه وخت پورې
چې تر کومه پورې دی د خپل رور مسلمان په مدد کې اوسي. نو ته ابن عباس رضی الله عنه مسجد نبوي کې معتکف دی، یو کس ورله راغی او ډیر زیات فریاد یې وکړو چې د پلانګي په ما باندې حق دی او زه د هغه حق نشم ادا کولی. ابن عباس معتکف دی، هغه ورته وی چې زه ستا سفارش ته پلانګي ته وکړه بنده به څنګه وي؟ هغه ورته دا خو به ډېر ښه وکړي. نو ابن عباس اعتکاف د جومات نه راووت. نو د صاحب ته تپوس وکړو، ورته وی حضرت تاسو اعتکاف مات کو خپل او تاسو غلط کارونو کو زما دپاره خپل اعتکاف مات. نو ابن عباس ته وفرمیل د نبي علیه السلام روزي مبارکې ته اشاره وکړله، وی ما د دغه قبر صاحب نه چې کوم دی اورېدلی دي. د نبی علیه السلام قبر مبارک ته اشاره وکړه چې ما د دغه قبر والا نه اورېدلی دي چې څوک د خپل رور په حاجت کې اوزي، کو دا حاجت پوره شي او کنه الله پاک جل جلاله د دې لپاره د 10 کالو د اعتکاف ثواب دی. د 10 کالو د اعتکاف او د یوې ورځې اعتکاف ثواب دومره دی چې د دو او د جهنم په منځ کې به 3 خندقونه حیل شي او د یو خندق فاصله به د ځمکې او د اسمان په برابر وي. دا د یو ورځې د اعتکاف ثواب. نو د خپل رور مسلمان سفارش کول خو صحیح سفارش په دې انسان د ثواب ملاویږي، چې بد سفارش ته وکړو د ګناه سفارش ته وکړو په دې باندې ګناه ملي.